لپاره تیارې پکار ده زمارونو الله کې دا جایدادونه ونه پکارېږي دا نوابي او خاني به نه پکارېږي دا کور کمانډري او گورنري به نه پکارېږي هلته به د لا اله الا الله محمد رسول الله هلته به دغه منځونه هلته به د تلاوتونه هلته به د تمام عبادات او طاعات چې کوم نه پکارېږي بل تنظر نفس ما بچے عالم کا دا به تا لپاره د نجات ذریعه ګرځي چا چې په خپل بچی قرآن مجید یاد کو الله تعالی به د مور او پلار ته تاج په سر کتاب دا تاج ځان ته حاصل کړي په دې اعلان کې یو عرب دی احمد خلیفه سویدي ډېر لوی سړی دی یو زمانه کې وزیر خارجه و بوډاوالي کې قرآن مجید شروع کو یاد کو مور ته دا ولي یاره د مور او پلار را باندې ډېر احسانات دي دا هر څه چې ګوري زما د مور او پلار د احساناتو برکت ډېر لوی سړی دی بلا جماعتونه په دې ملکونو کې جوړ کړي دي نو ما باندې د مور او پلار ډېر حق دی نو ما وی یاره چې دا قرآن مجید یاد کم چې الله تعالی زما مور او پلار ته تاج په سر کړي قسم په خدای یاد کو قرآن مجید باقاعده یاد کو بهترین یاد کو حالانکه شپېتو کالو سړی حافظه بیا کمزوري لیکن کلکه اراده د هر څه ورته پریښي دي قرآن مجید مکمل چې کوم نه یاد کو مکمل د دکن نواب دغه یو جلسې ته راغلی او یو مولا دا حدیث بیان کو چې یو سړی په خپل بچی قرآن مجید یاد کو البس والداه تاج یوم القیامه خبره د نواب پړو لګی دا کور ته ورغی نو ډېر خفه دی وی زامنو ډېر خفه یم چې تاسو کې مې یو هم حافظ نه کو نن یو مولا صاحب څه زبردست حدیث بیان کو چا چې په خپل بچی قرآن مجید یاد کو نو مور او پلار ته به تاج په سرېږي ډېر خفه یم ټول لوی یې نو چې تاسو کې یو وړوکی رورما وړوکوالي نه کېنولی وی کشرې زوی ډېر په پلار ماینو واده کړی و بچی مو چېره زما دې پلار خو ډېر لوی ارمان وکړو دعا یې وکړه چې خدای دې نعمت نه خو ما سر فرازه کړي هم په دغه راځي حافظ ته ورغی چې پټ پر اعظم ګوره چاته به نه وی پټ پر اعظم قرآن مجید یادوم لږه موده کې قرآن مجید یاد کو دورې مو کو دا جی مبارک شه ولې بچیا پروسه کال ډېر لوی افسوس کړو پروسه کال تا ویلې مولا د خولې مې د رسول الله حدیث واورېدو چې چا په بچی قرآن مجید یاد کو مور او پلار ته دا جی مبارک شه ما قرآن مجید یاد کو پلار خندل ویله کنه څوک حافظ راوله حافظ ورته راوسته امتحان نواب صاحب خپل ټول خپل خپلوانو تمام نوکران جمع کل ټول زامن جمع کل ویله که واورئ زما دې کشري بچي قرآن مجید یاد کو د نوابۍ پټکې زه دته په سر باندې ږدم عجیبه خلقو دیندارۍ طرف ته یعنې حیران بشي که نه مخکینو بادشاهانو ته هارون الرشید دومره لوی حکومت لرو دومره لوی او که زه دا وایم که شل پاکستان یو دی کې شل د هارون الرشید بادشاهۍ ته نه رسي او که زه پې قسم هم وخورم هغه سمرقند او بخارا او مراکش او الجزایر دې ټولو ملکونو کې د هارون الرشید بادشاهي وه کله نا کله به وزیرانو سره ناست و زموږ قاضي امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا لوی د قاضیانو مشر و ناس به نو وریاد به چېرته لرې پړکۍ ده دې وریادې چې کوم دی وریږي وورېږه د الله تعالی په فضل ستا مالیه او خراج به دلته راځي دومره لویه بادشاهي خو چې کله به طبیعت خراب شو وزیر ته به شابه چا عالم ته مې بوله شابه زما د اړه ولې سختې ما چا عالم ته بوزه داسې ښه بادشاهانو او نن د علماو سره دی دشمني ده علماو نه ملورې ساتئ خانه کعبې طواف یې کړی ملتظم یې نیولی او جړا نه ورځي الله دې تاسو هم دغه ځایونو ته بوزي زما وروڼو عجیبه حالت بینن سبا الله اکبر دا پلکونو حاجات د خانه کعبې نه غیر چاپېره به ګرځي او د لبیک اللهم لبیک اوازونه به ملتظم هغه ځای دی چې د حجر اسود او د خانه کعبې د دورشلې میز کې دی دا دومره لوی
متبرک ځای دی. که ډېر سنګدل انسان هم ورشي بې اختیاره جاړي. الله اکبر. هلته چې دا جړاګانې سړی هارون رشید ملتزم نیولی دی، کوشش کوي چې وجاړم، جړا ورته نه راځي. وزیران هم ورسره دي. راغی مقام ابراهیم سره در 2 رکعات وکړل. وزیر ته وی د خدای بنده شه بچا مولا ته مې بوزه چې راته آیاتونه او حدیثونه ووایي، ما ته خو ملتزم کې جړا راغله. هغه وی چې دلته کې یو عالم دی، هغه ته بلاړ شو. عبدالرزاق ابن حمام ډېر لوی محدث دی، زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پایې سړی دی. المصنف لعبدالرزاق 12 جلدو کې د حدیثو کتاب دی، داغه تفسیر مسیله چاپ شو دی. لاړو جی ماسوتن منځونه شوي دي، دی طواف هم کړی دی. د عبدالرزاق دروازه وډبوله، هغه دننه آواز ورکو من بالباب، دا دروازه څوک ډبوي؟ وزیر ووی چې عجیب امیر المؤمنین راغلی. یکدم عبدالرزاق راوتو، ورې لورې کو، بادشاہ سره معانقه وکړه، اهلا وسهلا ویا. وزیر ته وی د خدای انصاف داره، دا خو مېلمه دی، ما ته به دې ویلي ویره جي. بس د بادشاہ اوسې له خیال راغی. نو کېناستو. بادشاہ وی ما ته څه آیتونه ووایه، نصیحت زړه مې لږ سخت دی، او بلا هدایه یې ورکړل. خوړې نرم نه شوې، شابه بل مولا ته مې بوزه. ورته ویل دلته سفیان ابن عیینه هم دی، هغه ته هم ورالو، هغه هم ورته بلا خبرې وکړې. هارون رشید ورته مړه وی سم مولا ته مې بوزه. ویره دلته یو مولا دی، خو عالم کوي، بس ده ته مې بوزه چې ومې وایي. څومره جذبه ده، دلته مولا دی، خو کله نه کله غوسه کېږي. وی خوند خو دغسې مولا کوي. چې ورالو بیا د شپې کافي سه. دا مولا فضیل ابن عیاض و، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد دی. فضیل ابن عیاض د پېشمني ټیم دی، خبره په چت باندې تهجدو کې مشغوله دی. او وزیر دروازه وډبوله، هغه چې د نفلو نه فارغ شو نو آواز وکړو چې من بالباب، دا دروازه څوک ډبوي؟ وزیر ورته وی عجب امیر المؤمنین راغلی. هغه د هغه ځای نه آواز ورکړو مالی ولی امیر المؤمنین، دا امیر المؤمنین څه لیکن وزیران هم د هغه زمانې وزیران و عالمانو، د دې زمانې وزیران نو. ابل چې اسلام آباد کې تقریر کول، دلته په اسلام آباد کې وزیر تقریر کول او جوش کراغه، خلکو ته وی درود شریف پڑھے او خپل وی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد. خلکو وی آفرین دا نرم چې ته دې قل هو ته درود وی. ډېر ځاوی خلک په ما خوشاله شو. خلکو وی تا خو غرق درود شریف پڑھے، خپل قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. وزیر مولا ورته وی اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر راغله د بادشاہ دی، هغه د برنه آواز ورکو والله ما فرقت من الله ورسوله، دا خدای او د رسول د کار لالانیم فارغ. وزیر ورته وی چې ومن دق بابا کریم فتح، څوک چې د سخیانو دروازه ډبوي نو دروازه خو کم از کم لري که. دې جملې مجبور کونه راکوز شو. فضیل ابن عیاض دروازه لري که او دیوال سره ودرېدو، ذکر او اذکار کوي. توره تیاره وه. بادشاہ هغې کوټې ته دننه شو نو لاس داسې لګوي. سړی چې تیاره کېږي نو دا لاس مخکې لګوي، چېرته پوزه یا سترګه مې ونه لګي. د بادشاہ لاس د فضیل ابن عیاض په لاسو باندې ولګېدل. فضیل وی الله اکبر. د بادشاہ لاس خو د ریخمو نه هم زیات پاسته دي، کاش چې د دوزخ پور نه سوځېدی. بادشاہ مغه دی کې بېهوشه راپرېوته، لکه چې سړی ګډه رال کړي دغسې ټوپونه وال راول. هوش کې راغی، لږ نور نصیحت راته وکړه. بیا او بیا فضیل ابن عیاض ورته ما ډېر وخت مو خراب کو، مېلمنو خفه کېږئ مه یې، دا ډېر قیمتي وخت دی. بادشاہ ورته تا باندې قرضې مردشته ما باندې بلا قرضې دي. نو بلا اشرفی ورته غصه شو. وړه ما در سره خو وکړل، ته ما ته د بیت المال پیسې راکړې، دا تا په خپله ګټلي څه؟ دا ټول مسلمانانو حق دی. ځئ دواړه یې وویستل او دروازه یې بنده کړه. بادشاہ وزیر بار ودرېدل چې دا څنګه مولا دی. فضیل ابن عیاض ته ښځه وایي
چې فضیله تا خو د بادشاه نه پیسې نه وي غوښتې، خو در کولې درته فقیر مسکین یې، هغې نه به نه وي که نه. فضیل ورته غوسه شو چې ما نه اوښ مه جوړو، خلک په اوښ باندې ټول عمر کار کوي، خو چې بوډا شي بیا یې حلال کړي. ما مزدوري کړې ده، حلاله روزي مې ستا ته ستا بچو ته راړلې ده، دا د بیت المال رقم ته ما دپاره مناسب نه دی. او بادشاه دا خبرې اوري. بادشاه خوشحاله شو چې یاره ښځې ورته دا خبره کړې ده، کېدای شي بوډه دروازه وډبوله، یاره چې که دا هدیه مو ده ما قبوله کړه، ښه تاسو لا ولاړې ودرېږه ستاسو چوکۍ را اوچته کړه، بادشاه او وزیر مخکې او دی ورپسې د ګودار نه یې بچ شو وتښتېدل. عرض مې دا کول دې ته بادشاهان وایي. بادشاهان یو ځل دربار کې ناست او طبیعت بیا خراب شو. وزیر ته وایي شابه څوک عالم ته مې بوله شابه بیا رجي تاسو دلته کیئ. سلمه ابن الاحمر مې دلته کتلی دی، نږدو دی، راولې مې ویې لکه بادشاه دې یادوي کنې نو کور ته د تردري نه زه به ورشم. سلمه ابن الاحمر لوی مفسر او محدث ته راغی، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله. د خدای انصافداره وې څه نصیحت راته وکړه. وی بادشاه سلامت چې ته ښکار ته وځې او ملګري در سره وي او یو ښکار پسې شي او د مرګرو نه جدا شي او لاره غلطه کړي او بیا د تندې نه مري، بلکل مري، او یو سړي سره لغونې اوبه نو په څو به یې والې مري، تا دا یقین دی چې بس زه مرم. وی دا نیمه بادشاهي به ورکړم او هغه ګوټو به به ترې والم چې ژوندی پاتې شم. ښه وی دا ګوټو به دې اوس کلي، اوس مخکې روانې او د وړو بولو تقاضا راله او واړه بول دې نه کېږي او پکې مري، او یو حکیم درته وایي چې علاج به دې وکړم، په څو به دې علاج ته وی دا نیمه نوره بادشاهي به م ورته ورکړم. سلمه ابن الاحمر ورته وایي چې تبا لهذه الدنیا، چې په نیمه بادشاهي په ګوټ اوبو او بیا هغه اوبه ونودي نو نیمه بادشاهي په هغې ورکړې. بادشاه بې هوشه پرېوته. بیا چې هوش کې راغی نو بیا راته لږ نورم نصیحت وکړه، ولکن اوجز مختصر نصیحت. هغه ورته یو شعر ووایي، د په هغې باندې بادشاه بې هوشه شو. اما بیوتک فی الدنیا فواسعة فلیت قبرک بعد الموت یتسع. بادشاه سلامت کورونه خو دې دومره لوی دي، چمنونه باغونه څه ډېر لوی، کاش چې قبر دې الله تعالی دغسې فراخه کړي. هارون رشید دقسې بې هوشه پرېوته. بالا کل حال دا عرض به کولو چې زموږ حکامو ته هم پکار دي چې د علماو سره رابطه قائمه کړي، د علماو نه قرآن واوري، د علماو نه د رسول الله مبارک حدیث واوري، دی ته به د اسلام حقانیت معلوم شي. کاش چې دې ملک کې داسې تعلیم وی چې یو سړي د قرآن ټوله ترجمه ویلي و هغې کې پاس شوي او د رسول الله تمام سیرت ورته معلومي، د خلفای راشدینو سیرت ورته معلومي، هغه ته به فوج کې عهده ملاویږي، بیا به د ملک حالت بالکل بدلو. دی ته به د اسلام قیمت معلومو چې د اسلام څومره قیمتي مذهب دی، دا قرآن څومره قیمتي کتاب دی، د رسول الله حدیث څومره قیمتي دی. خدای وکړي چې زموږ د حکامو کې دین طرف ته اعلان پیدا شي. د مارونو نور وخت منالمه زه په خپله باندې هم کمزورم، یو دعا وکړئ، مبارکې ورځې دي، کائنات لګیا دی، تمام کائنات کې د لبیک هغه چغې دي، خبر یې روایاتو کې راځي چې حاجیان د خانه کعبې نه غیر چاپېره په مینا او مزدلفه او عرفات کې تلبیه وایي او تکبیرات وایي، تمام غرونه، تمام کاڼي بوټي ونې هم تلبیه وایي، تر دې چې د ځمکې اطراف ختم شي. فشرق حتى ليس للشرق مشرق وغرب حتى ليس للغرب مغرب. تمام کائناتو کې د تلبیه آوازونه دي. حدیث کې راځي چې تلبیه هلته ویل شي تمام کائناتو کې پورا حل چلی، لکه د دنیا د ګوټ ګوټ نه نمایندګان تللی دي، هغه دی کې لګیا د دعاګانې دي، تلبیې دي، ذکر و اذکار، ډېرې مبارکې ورځې دي. خدای د دې مبارکو ایامو د برکته زمونږ د ټولو دا دعاګانې قبولې کړي. دا مدرسه او ټولې مدرسې
د دین او د اسلام عظیم قلاګانې وګرځي، د دې مدارسو تمام ضرورت پوره کړي او دا علما چې د دین خدمت کوي د دې په عمرونو کې برکت کړي، دا خدمات قبول کړي، دا بچي او طالبان علماء عاملین علماء ربانیین وګرځي او دې تمام کلی ته زر تر زر دا توفیق ورکړي چې د مدرسې دا میدان چې دې څنګه غواړي چالته او اعلی آبادی وشي او د طالبانو په تعداد کې اضافه وشي. یا رب العالمین دا قائد او جهان سره مدنا خادمان امتیانو کې موږ حساب کې د پیغمبر علیه السلام د مبارک الله سره د حوض کوثر به مناسبت دې مبارک محفل کې جمع کړیو دا رنګ لا قائد او جهان سلام د مبارک جنډې لاندې موږ خپل اسلاف او اکابر سره جمع کړو. اللهم ذلنا تحت ذل عرشك يوم لا ذل الا ذلك. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمته.